السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طول تعریفونه د رب ذوالجلال د فارج خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالۍ نصیب کړه. الله جل شانهم د هر درد، د هر غم، د هر مصیبت، د هر تکلیف او د هر آفت نه په خپل امن او امان کې وساته. ډېر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یوه نوې او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، که چېرته ستاسو په زندګۍ کې ناممکنه حاجات وي، یعنی داسې ناممکنات وي چې تاسو ته په زندګۍ کې ظاهر باندې څه رکاوټ په نظر نه راځي، تاسو ته بندش په نظر نه راځي، تاسو ته ظاهري څه اسباب نه دي معلوم چې یاره زمونږ دا ناممکنات ولې دي، دا ولې نه حل کېږي، دې کې څه رکاوټونه دي، دې کې څه بندشونه دي، د څه وجې نه دا نه ممکن کېږي، نه یعنی دا حاجت زمونږ نه پوره کېږي. او یا محترم استاسو په زندګۍ کې ستاسو دعاګانې تاسو کوئ لیکن هغه نه قبلیږي. محترمو، نو د هغې دپاره ډېر عظیم الشان او عالی شان عمل او وظیفه ده، ډېره اسانه ده، مختصر ده، ټیم پې دومره نه لګي. لیکن دا وظیفه چې کله تاسو په یقین، په توجه او په دهان سره وکړئ، انشاءالله تعالی الله جل شانه به ستاسو ناممکنه حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات به حل کړي، او ستاسو دعاګانې چې کمې تاسو غواړئ او هغه نه قبلیږي، هغې له به الله جل شانه د قبولیت درجه ورکوي. لیکن چې دا وظیفه مونږ او تاسو په یقین او په توجه سره کوو، که چېرته زمونږ یقین او توجه نه وي برابر، نو محترم بیا هسې وظیفو ته حاجت نشته دی، ځکه پاسې بیا په وظیفو باندې ځان نشو ستړی کولی، نو مې ستړی کوئ. نو محترم ډېره اسانه، طاقتوره او مجربه وظیفه ده د خپلو ناممکنه حاجاتو دپاره، د خپلو مشکلاتو حل کېدو دپاره، د رکاوټونو ختمېدو دپاره، د دعا د قبولیت دپاره اسانه وظیفه ده. به هر حال راځو محترم وظیفې طرف ته. وظیفه طریقې کار او ترتیب یې څنګه دی؟ د ورځې هر ټیم چې تاسو ته میلاو شي، یا د شپې په هر ټیم کې تاسو کولی شئ، لیکن په مکروه اوقاتو کې دا نشئ کولی، ځکه چې په دې کې 2 رکعاته نفل صلات حاجت مونځ دی. د ټولو نه اول به دا وظیفه په اودس کې کوئ. اودس 4 دام به وکئ، ښه په ترتیب سره، په یقین او په توجه سره، د آدابو لحاظ ساتلو سره. بیا به محترمو 2 رکعاته نفل صلات حاجت نیت وتړئ، هغه به وکړئ. چې کله د هغې نه فارغه شئ، نو بیا به محترمو د سورة الضحا په آخري سپاره کې یو سورت دی، د هغې دا 3 آیاتونه مبارکه. بسم الله الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى. محترم دا 3 آیاتونه مبارکه به ووایي. بیا به د دې نه وروستو یو پیر به دا ووایي، د دې نه وروستو به 3 پیرې درود ابراهیمي، 3 مرتبه درود ابراهیمي ووایي. بیا به محترمو دا وظیفه یا غنیو یا غالبو یا غنیو یا غالبو یا غنیو یا غالبو، محترمو دا به صرف او صرف 1000 مرتبه دا وظیفه وکړئ. بیا به د هغې نه وروستو محترمو 3 پیرې درود ابراهیمي بیا ووایي، درود شریف مبارک به ووایي، د مانځه وایي درود شریف. او بیا به محترمو ډېر په عاجزۍ سره، په توجه سره، په یقین او په دهان سره، په جړا سره، او په زارۍ او په مینت سره د خپلو حاجاتو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو دعاګانو قبلېدو لپاره دعاګانې وغواړئ. محترم الله جل شانه به ستاسو دعاګانې ضرور قبلوي. ډېره اسانه، مختصره او پاورفل وظیفه به خپلې مو کوي. نور خویندو سره لازم ثواب په شیر کوي، او زموږ یوټیوب چینل مولانا وظایف در سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.